بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یاجوج ماجوج دا خو تاسو ټول پیژنئ، موږ مسلمانان ټول پیژنو دا، او چې دا څه دي دا پخوا نه موږ دا خبره اورو، او په قرآن پاک کې هم د دې ذکر راغلی یاجوج ماجوج. نو د دې ذکر په قرآن کې راغلی دی، خو د دې چې کوم تفصیل دی نو هغه څوک څه وایي او څوک څه وایي، او قسمه قسم روایات دي، قسمه قسم خبرې دي. څوک وایي چې په قیامت کې به دا خلاصېږي، او څوک څه وایي څوک څه وایي. خو بهرحال زه نور ټایم نه ضایع کوم، او نن منیر شاکر صاحب په دې باندې بیان کړی دی، نو دا تاسو وګورئ، نو انشاءالله چې موږ ته ډېر معلومات حاصل شي. او باقي مهرباني کوئ زما چینل سبسکرایب کوئ، او ویډیو هم لایک کوئ، او کمنټ هم کوئ. که ښه وي نو ښه کمنټ کوئ، که نیک څه کمی بیشي پکې څه نقصان یې پکې څه نقص یې پکې نو هغه هم ماته وایه چې زه د هغه وباسم، او زما د ویډیوګانو کوالټي ښه کېږي، چې دا چینل په بره باندې لاړ شي انشاءالله. ستاسو په تعاون سره به دا ټوله څه کېږي. باقي ټایم نه ضایع کوو، تاسو ویډیو وګورئ، نو انشاءالله بیا به خبرې کوو. زه تاسو ویډیو وګورئ. د یاجوج او د ماجوج په باره کې هم زمونږه مسلمانانو کې ډېرې خبرې دي. بعضې خلک وایي چې دا داسې خلک وو چې دنګ دنګ لوړ لوړ وو، یو غوږ یې دومره اوږد و چې یو به یې ځان له طلایي کړه او بل به یې ځان له بړستن کړه او پړکې پټېدل به. او څوک وایي چې دا چې راخلاص شي د دنیا کې هر څه به ختم کړي. څوک وایي چې داسې دیوالې ولا جوړ کړی دی چې هغوی به څټلو څټلو څټلو، چې بیا به شپې وده کېدل وی به چې بس لږ مو آسان کړی دی، سبا به چې راپاڅېدو بیا به ورته هغه پوره شوی و. دا ټولې خبرې څه شی دي؟ کهانې دي. یاجوج و ماجوج څوک دي او د دې متعلق قرآن څه وایي او حدیث و روایاتو کې څه راغلي دي. امید لرو چې په دې باندې به نن او سبا خو جمعه ده، بیا بل سبا به پې خبره کوو. یاجوج و ماجوج اصل مده اجاجه ده، حمزه دوه جیمونه، او تدبر قرآن کې لیکلی دي چې دا د نوح علیہ السلام زوی و یافس، چونکې د نوح علیہ السلام نه پس نسل ټول د نوح علیہ السلام نه جوړ شوی دی. هغه دویم بابا د ټولو قومونو. نو د هغه ډېر زامن دي، یو زوی یافس و. دا یاجوج و ماجوج چې قرآن کم لیکلی دي دا د هغه اولاد دی، د ایشیا شمالي علاقو کې آباد و. حزقیل د یهودو کتاب دی 1:38 او 1:39 کې هغه چې کم آیاتونه راوړي دي. دا واقع چونکې د اسلام نه ډېره مخکې تیره ده، نو د هغوی کتابونو نه په بعضې خبرو کې منګه استدلال کوو چې قرآن نه خلاف نه وي، او چې کمې پکې کهانې دي هغه منګ نه مانو چې قرآن نه خلاف دي. خو د هغه حزقیل د 1:38 او د 1:39 خلاصه دا ده چې هغه لیکلي دي چې روس، ماسکو، توبل دا علاقې وي او د فلسطین شمال طرف ته لرې پرتې دي. دا د هغو په باره کې دی. نو یاجوج و ماجوج قبایل چې دي دا د بحر خز شمال طرف ته په وسط ایشیا کې چې کم قومونه تیر شوي دي، منګولیا علاقه، منګولیان چې په کومو علاقو آباد وو، دا د هغې عراقي هسټري ده. دی یاجوج و ماجوج چې کم قبایل د بحر خزو شمال طرف ته په ایشیا کې د منګولیانو کومه علاقه ده، دیتا د ایران نه یوالار د ترکستان په طرف تللی ده، او بله د قفقاز درې په طرف تللی ده. دوه لارې ورغلي دي. دا ذوالقرنین که خسرو چې کم دی د ده دارالحکومت نه ټیک د شمال په طرف باندې دا پراته وو. نو چې دا کم دیوال دو یادوي دا عین ممکن دی چې د قفقاز کمه دره
باندې لار دوی ته ورغلی وه دا لار ذوالقرنین بند کړي وي ځکه چې کوه قفقاز نه یوه دره ده داریال ورته وایي هغې داریال کې دا دیوال تر اوسه پورې موجود دی کمو خلکو چې سیلونه کړي دي سیاحان چې ورته وایي هغوی دا خپل تفصیلاتو کې دا تشریح لیکلی دی او په بعضې روایاتو د تاریخ کې راځي چې یو خلیفه و عباسي واثق بالله نامه یې وه هغه 50 کسان لیږلي وو چې تاسو لاړ شئ د دې دیوال تحقیق وکړئ چې دا دیوال کم ځای کې دی او اوس شته او که نه شته نو هغوی معلوماتو نه پس دا دیوال هغوی ولټولو او معلوم یې کړو وی چې دا دیوال شته دی خو دا نوشیروان یا دارا جوړ کړی دی نو د هغوی معلومات تر دې وخت ځایه پورې ټیک دي چې دیوال شته خو دا جوړ کړی نوشیروان یا دارا نه دی دا ذوالقرنین جوړ کړی دی ځکه چې د ذوالقرنین حکومت شمالي حد ته د کوه قفقاز پورې رسېدلی و او په کوه قفقاز خوا کې اوس هم د کورش په نوم باندې یو شهر آباد دی او دا دیوال هم هلته دی دا تدبر قرآن کې امین احسن اصلاحی رحمت الله علیه لیکلی دین علاوه د انګریزانو بعضی تواریخو او د مسلمانانو بعضی تواریخو یو بل تحقیق لیکلی دی اوس به خلک وایي چې د انګریزانو تاریخ لره څه اعتبار دی دا خبره یاد وساته چې انسان بحیثیت انسان یو قیمتي پرزه ده دا خرابیږي حاله چې دکې کله بیماری پیدا شي د دروغو بیماری پیدا شي نو بیا بے اعتماد شي همدارنګې په دې بیماریانو کې یوه غټه بیماری ده شخصیت پرستی او نسل پرستی اقربا پرستی دا چې کله په چا کې راشي نو دی بیا لیکل هم معتدل نشي کوي لکه مثال په طور باندې یو سړي نه ته پوښتنه وکړي چې یاره جي دا پلانې مشر چې تیر شوی دی دا څنګه سړی و نو که دا سړی په خپله دې مشر سره عقیدت لري که نه نو دی رښتیا تا ته نشي ویلی دی به تاله هغه داسې پیش کوي چې بلکل به د بزرګۍ او د خدای ځای ته رسوي ځکه چې دی خپله عقیدتمند دی او که د یو سړي ورسره دشمني ده نو هغه یې هم تاله صحیح نشي پیش کوی ځکه چې هغه به تېنه خامخا خراب سړی جوړوي انګریزان چې دي دا نه عقیدتمند دي او نه د تاریخ د بعضې صفحاتو دشمنان دي تاریخي اعتبار سره چې هغوی کله خبره لیکي د هغې خبرې ډېر غټ اعتبار وي غیر جانبدار هو کر کې تاریخ لیکي نو دا غیر جانبدار اسلامی تاریخونو او انګریزي تاریخونو دواړو لیکلي ده هغوی وایي چې د دې اصل ماده اجاجه ده یاجوج و ماجوج څه نوی مخلوق نه دی چې دا به قیامت په ورځ رانږدې کې راخلاصېږي او بیا به دنیا ورانوي نه دا په اصل کې شعله مزاج انسانانو ته وایي سختدریز خلق چې دا نن سبا خلق انګریزانو ورته دهشتګرد نمایي ښې ده او څوک ورته شرخوخي وایي او څوک ورته سختدریز وایي بنیاد پرست ورته وایي نو دغسې اجاجا شعله مزاج شعله صفت اور ډېر زر غصه کیدونکي خلق بھڑکنے والے لڑنے والے جنگجو قبایلو د پاره داس ټکی راغلی دا انسانان دي او اقا د یافس اولاد دی د نوح علیه السلام نوسی دي لکه څنګه چې موږ دا په اصل کې وسطی ایشیا کې د منګولیانو او تتاریانو او هلاکو خان چنگیز خان چې کوم ځای کې آباد وو دا په دغو علاقو آباد خلکو او دا هغه علاقې وي چې په دې علاقو کې سرسبزګي نه وه او کومو علاقو کې چې کله سبزګي او کار روزګار نه وي نو هغه وچه ککړه علاقه وي څه شی وي نو د هغې خلک غریبانان وي او غرونو کې اوسیږي نو د هغوی کار و صرف لوټ مار ځمکې یې څه نه کول میوه نه وه
سبزی نه و غلې نه وي نو د هغوی کار به و غرونو نه راتلل او په یوې علاقې باندې چې سرسبز او شادابه علاقه به وه بس لوټ مار به یې وکړو چې څه بیا موندلی هغه به یوړ ولکه څنګه چې په تاریخ کې موږ تاسو د تاتاریانو او د منګولیانو او د مغل والاو په باره کې دا پړاو کړي دي چې هغوی لوټ مار کولو د اور بچي و چې په کومه علاقه به ورغلل علاقه به بسم کړه داسې به یې وسوځوله لکه واښو ته چې اور ولګوي بغداد د ډېر لوی شهر و او ډېر قوي حکومت و بغداد دغو خلکو ختم کړی دی او عباسی حکومت خاتمه هم دغو خلکو کړی ده ام دغو قومونو ته یاجوج و ماجوج وایي دې ته د یاجوج و ماجوج ولې وایي د یاجوج و ماجوج دا ټکی جوړ شوی څنګه دی چې قرآن راغستی دی قرآن همیشه هغه صیغه استعمالوي چې خلک په کمې نامې باندې خلک پیژني معروفه نامه استعمالوي دا په ابتدایه کې د دوی نوم اول د تاریخ نه مونږ میم واو نون گاف مونږ د دې قوم نامه وه بیا وخت تېرېدو سره دی کې نون ختم شو موږ ته جوړ شو ام او جی موږ نو چې دا موږ ټکی کله یونانیانو ژبې کې هغوی استعمالولو د هر چا په ژبه کې ټکی جدا قسم استعمالیږي لکه موږ تاسو وایي چې پېښور او بعضې خلک وایي چې پېښاور یو ټکی دی خو د چا په ژبه کې پېښور دی د چا په ژبه کې پېښاور دی دغسې هر یو ټکی چې کله د چا ژبې ته ورشي نو د هغوی په ژبه کې د هغې خپله نامه وي تاسو به ډېر څیزونه ګورئ بعضې خلک یو شی استعمالوي بعضې خلک بل شی استعمالوي نو دا چې کله یونانیانو ته دا ټکی ورغی هغوی تېنه میګاف جوړ کړه څه شی میګاف بیا چې کله دا عبرانی ته ژبې ته ورغی نو په عبرانی ژبه کې گاف نشي ویلی لکه څنګه چې عربی کې گاف نشته داسې په عبرانی کې گاف ټکی نشته او د گاف په ځای باندې جیم استعمالوي په خبره پوهېږې نو هغوی جیم وایي نو بیا عبرانی کې چې کله تحراقو ته دا خبره ورغله نو هغوی تېنه ماجوج جوړ کو څه شی ماجوج مونږ موږ میګاف او ماجوج شاید دغسې راغی دا هغه قبیله ده چې د یونان په ژبه کې زوړ نوم د دوی یواشي دی څه شی دی یواشي یا یواچي یواشي هم نقل کړی دی تاریخ یواچي هم نقل کړی دی نو عبرانیان ورته یاجوج وی شکل یاجوج ته جوړ شو دی یواچی او یواشی نه یاجوج جوړ کو او میګاف ولا ټکی نه ماجوج جوړ کو نو یاجوج ماجوج تی جوړ شو دا د انګریزي بعضې ډکشنریانو دا لیکل کړي او دا وحشي قبایلو غلاګر لوټ مارواله سخت دریز لکه اوس هم خلک قبایلو نه یریږي قبایل خلک سخت خلک ګڼي اوس خو قبایلو نه هر شی ووتو ختم شو ایمان او غیرت موږ نه تقریبا چتلی دی او دومره موږ بې ایمانه شوي یو چې موږ خپل ځان ته او خپلو قبایلو ته بې ایمانه ویلی هم نه شو ځکه چې کله سړی بې ایمانه شي هغه بیا په حقیقت خفه کېږي موږ دومره بې ایمانه شوي یو چې موږ ته څوک بې ایمانه ووایي نو موږ په دې حقیقت هم خفه کېږو چې ته موږ ته د حقیقت څنګه وایې نه ته ووایه چې موږ ډېر غیرتي یو حالان کې موږ غیرتي نه یو نو دا وحشي قبایل دا به په دې خلکو باندې کیشا یوه علاقه ده کیشا اخ طرف نه به دوی حمله کوله روس ماسکو ته په تاریخ کې مسک لیکلی دی د زړو تاریخونو دې ځای ته مسک وی مسک او توبال د توبال نامه اوس وخت کې بحر اسود شمالي علاقه تور دریاب چې ورته وایي دغو علاقو سره دا خلکو تعلق لرلو روس ماسکو او توبل د بحر اسود شمالي علاقه دا خلک دغه ځای کې یو یونانی مورخ تیر شوی دی هیر ډوټس
دا هغه نامه ده. هیر ډاټس هغه لیکلي دي چې دا به د کیشا طرف نه حمله ور کېدل په دې خلقو باندې. نو سایرس چې کم دی، دا سایرس د اصلي نوم دی، پرون مې ته ویلی و غالبا د ذوالقرنین قبل ورځ. سایرس ته چې کله دوی جړا وکړه نو هغه دقه داره بنده کړه د کیشا والا دغه د غره په منځ کې چې کومه لار راغلې وه. او د جدید تحقیق نه دا معلومیږي چې دا سایرس یوازې دا لار نه ده بنده کړې. سایرس په تاریخ کې 2 کارونه کړي دي، 2 دیوالونه یې جوړ کړي دي. یو بحر خزر ورته وایي، د هغې په طرف کې 13 میله یو دیوال جوړ کړی دی، اوږد دیوال دی، د کاکشا مشرقي کنارې ته رسېدلی دی. او هلته یو قدیم شهر دی چې هغه په دې دیوال کې د 4 طرفه بند دی، هغه اوس هم موجود دی. دې نه مخکې چې کومه بیا داره ده، د دې کاکشا نه مشرقي طرف نه چې کله مخکې تیر شي، دغې درې کې بیا دیوال کړی دی دغو خلکو دپاره. او د دغو خلکو د یاجوجو او د ماجوجو چې کم پخواني مشران تیر شوي دي، مغلیانو او د دغو چنګیزیانو، د هغوی چې کمې مجسمې په موزیم کې پرتی دي، د لندن په میوزیم کې، هغې باندې نومونه لیکلي دي جوګ او میګاف، دا د دوی مشران دي. او بیا د هغوی دغه نسل دی د چنګیز په شکل کې، لکه څنګه چې و ضرب المثل، فرعون هم یو ضرب المثل ګرځېدلی دی او چنګیز هم یو ضرب المثل ګرځېدلی. خیر اوږد تاریخ ته څه خبرې او پې بیا کوو. حاجي نو تاسو خو ویډیو وکته، نو په دې باندې خو زه نور څه نشم ویلی. او د هر چا خپله خپله رایه ده چې کوم د دین خبرې دي، د قرآن خبرې دي، نو هغه به بلکل مونږ منو او په هغې کې خو څه شک او شبه نشته دی، ځکه چې هغه خو زمونږ د ایمان خبره ده. باقي چې نور د خلکو کمې خبرې دي، د روایات یا نور څه، نو هغې کې هر سړی خپله خپله رایه لري. نو تاسو د مفتي صاحب خبرې واورېدې او ما ته خامخا کومنټ کې ووایه چې یاره دا مفتي صاحب څه ویلي دي او څنګه خبرې کړې دي. زه انشاءالله په بل ویډیو کې بیا ملاقات کېږي او اوس د خدای په امان.